دې سلایي ماشین سره به ستاسو نه مسلې حل شي. په دې به زموږ ډېر لاس آزاد شي، ځکه چې ما له ګنډل راځي، زه زنانو کپړې جوړوم، په هغې زه خپله ګزاره کوم. ګرانو کتونکو، الهب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن کو یو خوا خوراکي توکي دغه بې وسه او بې سوکه خلکو ته ورکوي، نو بل خوا د هغه زنانو سلیکشن پکې خو هم کوي چې کوم ته ضرورت دی د سلایي ماشین، هغوی پې خپل کور چلولی شي. د دې وخت کې چې کومه زنانه زما سره ناسته ده، یو بچی ده، خو دا خاوند پرېښې ده او هغې دپاره دا عدالتي کیسونه کوي. دې د خولې نه وختل خو چېرې ماته یو سلایي ماشین میلو شي، نو زه به په هغه سلایي ماشین باندې خپله سلایي کوم، ګنډل به کوم او زه به پرې دغه کیس هم چلوم او د خپل دغه یو بچي به چې کوم دی نو کفالت خو هم کوم او د کور کرایه چې کومه ده هغه خو هم 1500 روپۍ ده، هغه به خو هم ورکوم. نو نن به هغه ورور ډېر زیات خوشحالي چې موږ د سلایي ماشین چاته ورکوو. دې سره مور هم راغلی ده، دې وخت کې ورسره مور چې کومه ده موجوده ده، خو دې وخت کې موږ سره په سوونو زنانه موجودې دي، خو په سوونو زنانه کې موږ سلیکشن د چا کوو، نو دا موږ چې کوم دی 10 سلایي ماشینونه ورکوو. تاسو ګورئ چې دا کومو کومو خلکو ته میلاویږي راتلونکي وخت کې څه به وایې په دې موقع؟ چې ستاسو ډېره شکریه ادا کوم، دا زما دویمه پیره ده، مخکې هم راغلي وم، ستاسو له طرفه ما سره ډېر امداد وشو او زه اسقر د کوره راوتې یم، هغې راشړلې یم، کرې کور کې اوسېږم او بل مې څوک نشته مور پلار نه علاوه، ځکه تاسو له رالم. کرایه هم ډېره ده، لور مې هم را په غاړه ده او ډېره ګرانه ګراني ده. ستاسو ډېره شکریه ادا کوم، ستاسو اړه ما سره ډېر امداد وشو. دې سلایي ماشین سره به ستاسو نه مسلې حل شي. په دې به زموږ ډېر لاس آزاد شي، ځکه چې ما له ګنډل راځي، زه زنانو کپړې جوړوم، په هغې زه خپله ګزاره کوم. په دې به زما ډېر دغه وشي، ډېر کار روزګار به مې پرې روان شي. ګنډل کولی شي؟ کومه 3 کارونه کوم. دلته چې راتلي دا سوچ ته چې ماته به نن سلایي ماشین میلاویږي یا زما په خدای او په تاسو ډېر یقین دی، ځکه زه تاسو له دلته رالم، دې ځای نه زه ډېر امید ساتم، زه ډېر په امید راغلې یم، زما ستاسو باندې یقین دی تاسو به خامخا ما سره امداد کوئ. الله پاک لاک لاک شکر دی چې موږ هم د چا وسیله شو او دا د کار خیر دا د هر چا نه څوک نه اخلي. تکړه شئ کنزلمارانو، تکړه شئ د غلط کمنټ زمان او زړم پوخ شو، خو د الله په قهر باندې اخته یې. مننه کوم د هغې خلکو چې سنجیده خلک دي، شور والا نه دي، شعور والا دي، موږ سره هم مدد کوي او نورو خلکو سره هم کوي. ښه ډېر مسافرو ته موږ ووایو چې رولېږې چې لاس په لاس یې ورکړو، نه نمبر یې راکړه، نو نمبر کې پرون راته یو 3 کسو دغه کړو، یاره ویې پلانکې زنانه رانه دونه پیسې ووالې او نمبر یې رانه بند کړه، بیا ویې بل یې رانه دونه ووالې نمبر یې رانه بند کړه، بل یې رانه پرون ورځ کې 3 کاله راغلي. ما تکړه شي خپلو بچو لی خو نه لېږې، خو صرف دغه پسې لېږې چې بس ما سره خبرې کوي، په ثواب یې هم نه لېږې. بیا تاسو کوم قسم ویډیوګانې ګورئ هغه هم هر څه چاته پته راوګورئ په سوشل میډیا باندې. نو هغه خلک هم راشي په دغه رمضان کې موږ ته مسلې کوي، ځانه به د فیسبوک مفتی اعظم جوړ کړي. دا د دې زنانه نه تپوس وکړه چې دا بله ورځ رالې خوراک ته یوړو نو څه ته احساسات دي؟ ډېره خوشحاله یم، په هغې زموږ ډېر ورځې کار وشو، اوس هم راکره پکې سودا پرته ده لږه ډېره. نن دا دی چې نه پلار نه بل چا نه بل چا، ولې چې د دې پیسې دا ماشین اخیستله دا ډېره ګرانه خبره، نن سبا هر یو څیز ګران دی او دا څیزونه بیا ډېر زیات ګران دي، زموږ د وس نه بار دي. ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو موږ له دونه لوی مدد وکړو. زموږ بچې دغه تاوې که نه هغه ورور ته به دوا کړې، ښه چې خدای په بچو یې خوشحاله کړي، سیده چې کپړې پې ګنډې چې هغه درته په هر وخت درته په دوا کې یادي. تاسو ته ما ټولې روژه دواګانې کړي دي، ستاسو الله سره زموږ خالص کړي، خو چې دا د چا طرفه دی هغه ته هم دوا کړي. ښه انشاءالله، ولې نه. ګرانو کتونکو انشاءالله دا سلسله مخ په وړاندې بوځو، په دې کار خیر کې راڅه تاسو هم مدد کولی شئ. مزید موږ سره په سوونو کونډې یتیمانې جینکې چې هغه په دې سلایي ماشین باندې د خیر نه او د بازار نه بچ کېدی شي. مننه.